بسم الله الرحمن الرحیم. د وخت کې ډاکټر زرشاد مې تنګي هسپتال کې اوټي ته ورپسې رالم، خو خوش قسمتي ورته ووایم چې نن د اوټي ناستې ډیوټي ده، د اوټي د دغه د افس دی، خو نن څه اپریشن نشته. نو ما غنیمت وګڼه چې دوی سره د دې یخنۍ کې د هارټ اټیک سټیټ شوي دي. دې حوالې سره ترې ځان کوم. ډاکټر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جواد خان صاحب ډاکټر صاحب بسم الله کې ولې زیات شوي دي هارټ اټیک په جیمي کې؟ جیمي کې هارټ اټیک ډېر زیاتېږي. سهار چې راپاسم که نه نو اعلانونه کېږي مړ دی بوډاګان زیاتره دې ته vulnerable وي، نو هغوی ډېر زیات مړه کېږي. جیمي کې دا وي چې یو خو زمونږ کم اکټیویټیز وي هغه ډېر کم وي، هر وخت کمبل کې او برسن کې پراته وي. بل زموږ خوراکونه چې کوم دي ګرم ګرم او غوړ زیړ پښتو کې چې ورته وي هغه وي. د هغې نه علاوه یخني چې کوم دی که نه زمونږ په بدن باندې ډېر زیات اثرات غورځي. میټابولیک ریټ زمونږ زیات شي، لوږه زیاته لګېږي، رګونه تنګ شي یخنۍ کې، بلډ پریشر زیات شي. نو دغه کې د هارټ اټیک، فالج او د بوډاګانو لپاره ډېر ښه نه دي. او ډاکټر صاحب دا راته وایي چې علاج حفظ ماتقدم علاج خو دوايانې دي، سرجریز دي نه، څه به کوو؟ لکه چې موږ داسې څه ټوټکې یا څه آیا څه استعمال کړو چې ریسک سیف شي، لږ کم شي؟ زیاتره دا کاوا چې کوم دی که نه یا تورې چې ګرم خوراک هغه یوز لیکوډ په شکل کې، نو هغې سره دا وي چې ستاسو به ډایوریسس کېږي، نو هغې په وجه باندې ستاسو بي پي دغه کنټرول وي، نو د هغې د وجې نه هارټ اټیک او کوم سیویه چې ورته وي یا فالج هغې خطره کم وي. تاسو واورېدل ډاکټر صاحب وایي چې کاوې تورې چای په دې جیمي کې سپیشلي بوډاګانو لپاره. او ډاکټر صاحب یو بل ضمني سوال دې سره دا کوم چې د دې هارټ اټیک تعلق آیا د سټرس سره هم دی؟ بلکل. کوم چې جواد خان تاسو ګوره ډېره زیاته ګراني ده، هر چا سره غم دی، فکر دی، خوراک نشته، د بچو مې کپړې نشته، اوسېدل نشته، بجلی بیلونه دي، د ګیس بیلونه دي، هر یو شی. بلکل سټریس چې کوم دی که نه دا خو مین فیکټر دی هارټ اټیک، فالج، بلډ پریشر، ډایبټیز، دغې شیزونو کې چې کله ستا سټریس نه وي نو دا شی نه به نه وي، تاسو ته به هارټ اټیک نه کېږي. ټینشن او پریشانو غمونو ګراني ده که نه، نو هر سړی په غم کې دی. ډاکټر صاحب ما خو ځان له مینهوالو ته وایم ما خو خپل سټرس د مړي ختم کړی دی. زه به بلکل تاسو ته څنګه چې پته ده د درېیمې جمعې سره ویښته نه کوم، یو چیریټي پرپز کې باید مناسب ورکوم. د هلکانو ودونه دي نو د جینۍ د جهیز زه تمه نه کوم بلکل، او ولیمه سنت مطابق په خپل حیثیت مطابق ورکوم. نو خو دا ستا فالوورز او زموږ د فالوورز او د مینهوال داسې وکړي نو سټرس به لږ حده پورې کم نه شي. بلکل سټرس به کم شي، ستاسو بلډ پریشر به نه وي، ستاسو زړه بیماري به نه وي، تاسو به فالج نه وخي، ستاسو مازغه به ټیک وي، او وریز به نه وي. نو وریز چې کوم دی که نه دا سړی ژوند تباه کوي. نو که کله تاسو ساده ژوند اختیار کړئ، فضول خرچي نه کوئ په مړو کې، په خادو کې، نو ستاسو پریشانۍ به نه وي. چې پریشانۍ نه وي نو تاسو ته به بیماری نه وي. ډېر ښکلی پیغام ډاکټر صاحب په اخره کې راکړ، او تاسو ته وویل چې ګرمې اوبه، کاوې او دغه ټایپ څیزونه یوز کوئ، او چې د هارټ پیشنټس یا د دغې نه دوی د هغه وینې نه کولو د میډیسنس خپل جاري ساتي. بلکل هغه خو استعمالول پکار وي کوم چې هایپرټنسو پیشنټس وي او د هغوی وینه ټینګه شوې وي. بل ایکسرسایز، ګرځېدل، سیډنټري لایف چې کوم دی که نه همدغه بیمارو طرف ته ډېر زیات مریضان بوځي او مړه کېږي. نو خپل ژوند کې اسانتیا راولئ، چې څومره اسانتیا راولئ ستاسو ژوند به اوږد شي. او ډاکټر صاحب دا لافټر تھراپي یادېږي، په کړت کړت خندل، آیا دې سره سټرس کمېږي؟ بلکل ډېره زیاته کمېږي. چې کوم کس خاندي، خوشحاله وي هر وخت دی، نو د هغه ژوند هم زیات وي، هغه ته ډېرې بیمارۍ هم نه کېږي. کوم د مزغو د زړه دغه بیمارۍ وي دا ورته نه کېږي، او هغه ژوند هم ښه وي. بل دا چې کوم زمونږ سوسایټي ده، زمونږ معاشره ده، نو هغې کې ایکسپټیبل وي، خلک خوشحالېږي چې سره کښېنم ګپ سره ولګو، هغه د خپل ټینشن هم کموي او د نورو خلکو ټینشن هم کم کړي. تاسو واورېدل خپل هم خاندئ، بل هم د خندا موقع کوي، خو ډاکټر صاحب خندا کولو کې او بل پورې خندا کې ګورې فرق دی چې بل پورې وخاندل بیا به سټرس کې راځي. بیا به سټرس کې راځي. وره دا پوینټ وره. بلکل د چا مذاق مه وړه ځکه هغه بیا تاسو ټینشن کې راځئ. ټول خلک بیا شیطان مه دي، شیطاني کوي، بیا لکه هغه د پورې خاندل، هغه د پورې دغه او چې داسې ګپ شپ دی ول پورې وخاندل سره هغه خو ټیک دی مخامخ که نه، نو بیک بایټینګ نه دي کول. بیک بایټینګ او د چا تذلیل نه دی پکار. تذلیل نه دی پکار. ډېر خوندور ګپ شپ د ټپس حوالې سره، د لایف تیرولو حوالې سره تاسو کته فیډبیک ضرور راکړئ. الله پامان.